وخت کې به فتحت ابوابها د جهنم دروازې ورته لري شي. سو وخت کې چې جهنميان نه نوځي جهنم ته، نو قرآن کریم کې الله فرمائی چې لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش. دے جہنمیانو د پاره با په جهنم سرم کې خویشي چې د دې دا تپش بار نوزی او دا جهنميان په کې خخړین شي. او سوال په دې مقام کې دا دی چې دا جهنم چې دی دا خو الله پاک کافر ولا جوړ کړي، د دې مسلمانانو بسالي. عزیزانو د مسلمانانو حال بدای، چا چې ایمان راوړي اوس ایمان پہ جندل پکار دی چې دا ایمان راوړل څه ته وایي. په پاکستان کې خو پہ جندل ګران کار دی، ځکه چې پاکستان کې د ایمانونو اړو پته نه لګي. نو پاکستان کې ایمان داسې شی دی لکه دړندو خار ته یو اتی تلیو، داسې خارو چې ټول پکې ړانده اوسېده. چې اتی ورغی نو د دې ړندو ډېر شوق و چې د اتی وګورو. چا ورته आवाज وکړو چې حافظانو راشئ اتی راغلی. اوس خدای پې پوهېږي چې تاسو اتی پېژنئ که نه، یا هم چېرته لیدلی هم دی او که نه. نو اتی دا ړانده راغلی دي او ړوند سړی خو هر شی که خیال وکوي په لاس ګوري. نو چې دا ړانده د دې اتی نه غیر چاپیر شوي دي، چا ړوند لاس د اتی په خېټه لګېدلی دی، د چا ړوند لاس د اتی په خپه لګېدلی دی، د چا ړوند لاس د اتی په لکۍ لګېدلی دی، د چا ړوند لاس د اتی په هغه خړتم باندې لګېدلی دی. چې اتی ولیدو نو سړي ته تپوس وکړو چې حافظانو صاحبانو اتی مولیدو؟ وی چاو جی ام لیدو ارمان موتو. وی څنګه شی وتی؟ د چا لاس چې د اتی د خپې ته لګېدلی و، ویل داسې یو کلک غوندې کوتک غوندې و. ځکه چې هغه ړوند دا خیال کړی چې اتی جوړ دغې ته وایي، خپه نیغه غوندې. بل ړوند ته یې وی چې اپیجي صاحب څنګه شی و اتی؟ وی داسې یو ډډ غوندې شی و، د چا لاس چې د اتی خېټې ته لګېدلی و. هغه تعبیر دا وکړو چې اتی جوړ دغې ډډ شي ته وایي. بل ړوند یې تپوس وکړو چې اپیجي صاحب اتی دې ولیده؟ وی چاو چې څنګه شی و؟ وی داسې د غوښې یو دومره پوتړی غوندې و. بل نه تپوس کو چې اپیجي صاحب اتی څنګه شی و؟
ویسه د تارونو ماشوړه غوندې وه چا لاس چې لکۍ ته لګېدلی نو زمونږ په ملک اسلام چې دی هغه د ړندو اتی دی که څوک حج ته لاړ شي هغه کې دا خیال کوي چې جوړ اسلام دغه ته وایي چې دا زه حج ته لاړم او رالم نور چې کوم ارامتوبونه مې خوښ یا به کوم که چا چرته په غلطۍ مونځ ته راغی جومات ته هغه کې دا خیال کوي چې اسلام جوړ دغه ته وایي چې بس مونځ مې وکړو نور څه وایي زه مسلمان نه یم هغه دی مونځ مې نور چې څه خوښ یې که چېرته یې روژه ونیوه یا یې تراویح وکړي هغه وایي اسلام دغې ته وایي تاسو خیال راغلی حکومت ته که ووایي چې اسلام وایي نور څه غواړي هغه دی شرعي آرډیننس هم پاس کو کړ شرعي آرډیننس هم پاس کو نور اسلام څه ته وایي تاسو حکومت په دې قهر اخته دی مونږ په دې قهر اخته یو حالانکه اسلام د یو ټولې مجموعې نامه ده اتی یوازې خپې ته ویلی شي تاسو وایي یوازې خپې باندې تا اتی نامه ایښوی شي هغې ته به خپه وی یوازې لکۍ ته تا اتی ویلی شي یوازې هغه خړتم ته تا اتی ویلی شي یوازې خېټې ته تا اتی ویلی شي او که نه دا ټول را جمع کې د دې مرکب ته به وایي چې دا اتی نو اسلام یوازې د مونځ نامه نه ده نه یوازې د حج نامه ده نه اسلام په ملک کې د شریعت بنچونو جوړولو نامه ده اسلام درته وښیم اسلام د دې نامه ده چې پرون په مکه کې دماکه شوې وه تاسو ته پته لګېدلې وه په مکه کې د بم دماکه شوې وه پرون حج خلاص شو او په لس شلو ورځو کې سړی پیدا کړه چې دا دماکه چا کړې او د 14 کسانو نه پرون سلونه قلم کړ اسلام دی ته 14 کسانو نه پرون سرونه قلم کړ اسلام دی ستا په ملک کې په قرآن کې بمی خو په قرآن کې قرآن اوسم پروت تے دوی سرا ما په خپل لیدلې داسي او داسي او داسي او داسي سلور ګوټه قرآن شلولې دي او بیا پاغي کې بم فټ کړي هغه دوی سره د سړی ونیو 15 کال وشو چې په قرآن کې بمی خو هغه سړی تر اوسه پورې پاوالات کې او جیل کې پروت ته تر اوسه ورته کړت نه دی او اوس خود خزو زړه لګ نرمي د خزې باچي دا اوس هم چې څه خوښه ده هغه کوئ انشاءالله هیڅوک به درته څه نه وایي سم چې خوښه ده که د چا مال لوټ کوئ که د چا ابرو لوټ کوئ که د چا بچی تختوئ که د چا موټر تختوئ که د چا لاری تختوئ که د چا کور رانوئ که د چا زوی وجنئ که د چا لور ته لاس اچوئ سم چې خوښه ده هغه کوئ
خزه نرم زړه والای ای به وای چې دا څه وشو دغه وشو د کوونکو ته غږ مه کوه. اوس داسې ملک تاسو ورته ملک هغه دی ته چې په لاره روانې په لاره ته خو ځمکې ته لاس ښکته کړه او چې ځمکې ته لاس ښکته کړې غړپ د دې سټ نه به دې ونیسي. چې د سټ نه دې ونیسي درته به وایي ما تفعل څه کوې وی جی دا شی دی ای شی نه خسته دا شی دې راوچت ولې کړو سره زر پراته یي ته خو لاس ورته ټیټ کا لاس نن خو د مور د غېږې نه بچی پټوي هر سړی غل دی هر سړی غل دی مونږ ټول غلی قسم په خدای دی هغه ورځ مې یو تجربه وکړه یو تجربه مې وکړه په یو ډېر لوی ولی باندې چې زما مخکې به ځان د ملا د پیازه زوی ګرځو ما ته یو ورځ وی ما ته مولانا صاحب د ډېرو مولیانو نه زما ایمان خراب علم مم کړی دی منځونه م کوم او تهجد کوم او دا خدای مې دې نه نیسي دی را روان دی او ما د سلو لوټ وغورځولو داسې کت کړی او زه ته اوس داسې په ترس روان شوم او په دې یو سترګه اوس ده ته ګوره خو چې دی لوټ ته داسې راوورتو نو سلو لوټ خو ښکاري که نه تک سوري چې راورسېدو نو اول یې پې خپه کېښوه چې خپه یې پې کېښوه نو بیا یې پې ځان بودري کړ دا څه ټوکر غوندې وواله او ځان یې وغورځولو او په لاس یې راوچت چې راوچت یې که زه ورپسې واپس راته وم داسې هم دا تاسو چې زه لږ ډېر ښه یئ سلو لوډ درته چا نه دی غورځولی ته پوه شې که نه سلو لوډ درته غورځوم بیا به درته وایم چې ته اوس اعلان وکړه که نه چې دا د چا دی یو سړي چرګه چرته مونتې وه چرګه چا ورته ویل چې څه شی ومومې نو درې اوازه به کې چې دا شی د چا دی نو د اوس چرګه په څادر کې پټه ترخ کې نیولې ده نو وایي چې کس کا مرغی دا مرغی به پټ غوندې ویل کس کا مرغی نو چې زه ورته رالم نو د لاس نه مې ونیو چې ومې نیو نو ما ورته چې یاره داس چل دی یو تازه مسله مې کتلې ده او تا ته یې کوم وی چې څه نو دا قصه مې ورته وکړه دا د چرګي چې چرګه چې څوک بیا مومي نو درې اوازه به کوي ویلاو دي مسله خو همداسې ده نو زه شاته لاسونه د دې کمیس لاندې په دغه وروستو بډه کې هغه لوټ داسې وټومبلو خیر ما ورسره خبرې اترې وکړې نو بیا مې ځان ورغاړې ایسته مالزه خدای په امان او د کمیس لمن مې پرې راوچته کړه او وروستونه مې تیا لوټ راوویست ما تل دا دې څه وکړه ما
تا د لوټ आवाज ونکړو نن اتم ورځ د چې ما نه پټ ګرځي او په جمعات کې هم نوینم نو دا میں ورتا ہوئی چھ نمازا تیرا سیاپا کرن تے روزہ تے نور ہوئے نمازا تیرا سیاپا کرن تے روزہ تے نور ہوئے حلال حرام دی تمیز نہیں کی تی روزہ کی کرو ہوئے نمازا تیرا سیاپا کرن تے روزہ تے نور ہوئے حلال حرام دی تمیز نہیں کی تی روزہ کی کرو ہوئے وہ دغا منزونہ دستا ویرو کی او دارو جی دے ڈیرے ڈیرے پتا باندے ہو جاڑی حلال حرام دی تمیز نہیں کی تی روزہ کی کرو ہوئے دا حلال او دا حرام و تمیز در کی نشتن رو جب دی څنګه دا زمونږه نو عزیزانو عرض میں داو چې اسلام یوازې د منځونو نامه نه ده اسلام یوازې د تقریرونو نامه نه ده چې ستاسو په مخ کې لوی لوی چغې وام اسلام یو بل شی دی چې هغه تر اوسه مونږ پیژندلی تاسو خیال راغی هغه ورځ مې یو افسر ته وی ما ته وی ودی کته په غریبانو سیکلونه تقسیمیږي ما ورته ویلې اسلام دیتا نه وي اسلام والله العظیم کا دیتا وی چې غریب ته سیکل ورکا اسلام دیتا وی